أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. مخکې آیت کې د صلات خوف د جنگ په دوران کې د منځ کولو طریقه وښوله. دې آیت مبارکه کې د دغه جنگ په حالت کې د سستۍ کولو نه منع وکړلې شوه. د جنگ په دوران کې سستی ښکاره کول، ترس او همدردي ښوول، دا د جنگ د اصولو خلاف دی. په دې سره دشمن ته زړورتیا حاصلېږي. نو فرمایي چې تاسو په جنگ په دوران کې د دې اصولو خیال ساتئ. فرمایي ولا تهینو، او تاسو سستی مکوئ، فی ابتغاء القوم، د کافرانو په لټولو کې او خاص طور باندې د غزوه احد په موقع باندې چې کله کافران وتښتېدل، نو هغوی ته وروسته احساس وشولو چې مونږ خو غالب وو، په کار خو دا و چې دا مسلمانان تښتېدلی وی، دا مونږ ولې راوتښتېدو، مونږ خو غالب وو. نو ایثار شول، ودرېدل، او بیا یې دوباره د حملې اراده وکړله، لیکن همت یې ونه شولو او الله تعالی پې یره غالب کړله، لاړل. خو په دې پوه وو چې دا زموږ راتلل ښه کار نه و. نو سایډ باندې قافله تېرېده، نو هغو ته ووی چې تاسو د مسلمانانو په خوا چې تېرېږئ هغو ته ووایئ چې مونږ تښتېدلي نه یو، مونږ دوباره په دوی باندې حمله کوو. نو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته حکم وکړو چې راځئ چې مونږ په دوی پسې ورشو. دا حکم ډیر زیات مشکل حکم و. یو طرف ته صحابه کرام شهیدان شوي دي 80 کسه او ټول صحابه کرام زخمی او ستړي وو، او بلا مصیبت تښتېدلی و. په مصیبت پسې بیا دوباره تګ و چې دا نفس بالکل نه منله، لیکن بیا هم صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکم سره تیار شول او د هغوی په تعقب کې لاړل. نو هغوی خو تښتېدلي وو. نو دغلته کې د الله تعالی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکم باندې عمل هم وشولو، او هغه مشقت د جنگ هغه پکې هم رانغی. او هلته کې میله لګېدلې وه، نو پای کې ښه تجارت وشو، د هغې نه صحابه ته ډېره غټه پیدا ورسېده. نو فرمایي چې تاسو د دشمن په لټولو کې سستی مه کوئ. ان تکونو تعلمون، که تاسو دردمن شوي یئ، زخمی شوي یئ او ستړي شوي یئ،
فإنهم یعلمون، نو یقینا هغوی خو هم دردمن شوي دي، کافران خو هم دردمن شوي دي، هغوی خو هم ستړي شوي دي، کما تعلمون لکه څنګه چې تاسو دردمن شوي، وترجون من الله ما لا يرجون، او تاسو د الله تعالی نه امید لرئ په دې هر ستړي، په دې هر یو درد باندې، په هر زخم باندې تاسو د الله نه د ثواب امید لرئ، حالانکه هغوی خدا امید هم نه لري. نو چې هغوی دومره بغیر د ثواب د تمې نه دومره حرکت کوي، نو تاسو له خو پکار ده چې تاسو خامخا حرکت وکئ او په دې تکلیفونو باندې صبر وکئ. وکان الله علیما حکیما، او الله تعالی علم او حکمت والده. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، دی آیت مبارکه کې د سیاست مدنی یو بل حکم ذکر کړي. فرمای انا انزلنا الیک الکتاب، یقینا مونږ ته نازل کړی دی کتاب بالحق، په حق سره، لتحکم بین الناس، د دې لپاره چې ته د خلکو په منځ کې فیصلې وکړي، بما په هغه اصول سره اراک الله چې ښودلي دي تا ته الله تعالی، ولا تکن للخائنین خصیما، او مکیږه ته د خیانتګرو د پاره طرفدار. دی په شان نزول کې مفسرون یو واقعه ذکر کړی ده چې یو صحابي هغه وړه اغستی و او زغره ورسره وه، نو یو منافق طمعا هغه ته پته لګېدلې وه، نو هغه د هغه په دیوال کې سورې وکړلو او هغه وړه او زغره یې ویوړل. نو د هغه وړو هغه چاپ چې و هغه په لاره باندې تللی و او د دغه طمعا کور طرف ته تللی و، او بیا هغه دغه وړه او دغه زغره بیا د خپل کور نه د یو یهودي کور ته ویوړله، د هغه سره امانت کېښوده. نو دغه صحابي کم نه چې غلا شو و قتاده رضی الله تعالی عنه، هغه په دغه طمعه باندې دعوه وکړله، او بیا چې فیصله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله، نو هغه یعنی قسم وخوړلو، ځکه چې د قتاده سره ګواهان نه وو، نو هغه قسم وخوړو چې ما د ده زغره وړه دا نه دي وړي. نو دغه کس خو په ظاهر باندې ځان مسلمان ظاهروه، نو نبی علیہ السلام د هغه طرف ته میلان پیدا شو چې د باندې خامخا دا تهمت لګولی شوی دی چې ستا سره ګواه نشته، ته په ده باندې څنګه دعوه کې. نو پړه کې د هغه طرفداري پیدا شوه چې دا سړی ګویا چې خامخا په ده باندې دعوه کړلی شوې ده. دا آیت مبارکه نازل شولو، او بیا
د وړو هغه نشان د يهودي کور ته تللی و. نو چې بیا کله د يهودي نه تپوس وکړلی شو نو هغه وی دا خو زما سره دې طمعه امانت ایښودی دی. نو فرمایي چې ته د خیانتګرو دپاره طرفدار مه جوړېږه او دا د سیاست مدني اهم اصول دي چې په هره فیصله کې به د خیانتګر او د ناحق طرفداري نه کولی کېږي. واستغفر الله، بخښنه وغواړه د الله تعالی نه. ان الله کان غفورا رحیما، یقینا الله تعالی بخښونکی دی، مهربانه دی. په دې کې خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې څه ګناه کړې نه وه، یو خیال په ذهن کې راغلی و، لیکن د پیغمبرانو خلاف اولا کول دا هم الله تعالی ته خوښه نه وي. نو وی فرمایل چې د الله تعالی نه بخښنه غواړه، الله تعالی بخښونکی دی، مهربانه دی. ولا تهینو، او سستی مکوئ، فی ابتغاء القوم، د کافر قوم پلټولو کې، ان تکونو تعلمون، کچریه تاسو درمند شوي، فانهم نو یقینا دوی چې یعلمون درمند شوي دي، کما تعلمون لکه څنګه چې تاسو درمند شوي، وترجون او امید لري تاسو من الله د الله تعالی نه، ما د هغه ثواب لا يرجون چې دوی امید نه لري. وکان الله علیما حکیما، او دی الله تعالی علم او حکمت والا. انا انزلنا الیک الکتاب، یقینا نازل کړی دی مونږ په تا باندې کتاب، بالحق، په حق سره، لتحکم بین الناس، د دې لپاره چې ته فیصله وکړې د خلکو په منځ کې، بما په هغه کتاب سره، په هغه اصول سره، اراک الله چې ښودلی دی تا ته الله تعالی. ولا تکن للخائنین خصیما، او مه کېږه ته د خیانتګرو دپاره طرفدار. واستغفر الله، بخښنه غواړه د الله نه. ان الله یقینا الله تعالی چې دی، کان دی غفورا بخښونکی، رحیما رحم کوونکی. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د پوره عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.